کی نو دی وجنه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک چې حلال رزق خوري او د سنت مطابق عمل یو دا نه چې دا سنت اوس خو نن سبا داسې بېباکه خلق راغله چې دا سنت هم نه کوي جمعات ته به راشي دا اول چې دی نو سنت دا به هم نه کوي فرض به وکړي بیا به دغه شان چې دی نو هغه وځي دا وروستنی سنت هغه هم نه کوي دا سنت دا خو موقت دي دا خو کول دي د غم خادي چا سره گاوند چا سره ناسته ولاړه چا سره چې دی نو معاملې دا ټول چې دی نو د سنت مطابق او د شریعت مطابق هغه کوي او امن الناس بوایقه او خلق د خپلو مصایبو او د خپلو تکالیفو د هغې نه چې دی نو بچ کوي ګوره دا مار دا یو ډېر زهریله شی دی ماشه دا یو زهریله شی دی دا مچ دغه مچۍ دا یو زهریله شی دی یا مثلا دغه دا سپی دا یو زهریله شی دی لیوو دا یو زهریله شی دی لیکن د دو زهر په یو خاص ځای کې د مار زهر هغه په دې غاښونو کې دی دا مداریان د مار نه غاښونه وکاږي هغه بیا چیچل چې دی نو نه کوي ځکه چې هغه کوم د چیچلو ځای چې دی د زارو ځای چې دی هغه یې ترې لرې کړي درنده دی سپی دی هر شی چې دی شرمخ دی پیشو ده د دو زار هم په دقه غاښونو کې دي غاښونه ترې نه چې دی نو لرې کړي بیا هسې هغه خوله هغې کې زار چې دی نو ني ماشه د هغې په هغه لاشه کې هغه سومبه کې دغه شان مچۍ د هغې چې دی نو په هغه لاشه کې هغې کې زاري دا ترې نه وکاږه لکه پخوا وړو به مچۍ ونیسله د هغې نه به یې هغه لاشه چې دی نو ووښکله نو بیا به هسې یو بل ورسره چې دی نو یروو لیکن هغې به چیچل نه کول ځکه د هغه زار والا شی هغه پکې نه و لیکن علماو لیکلي چې انسان چې کله زاریله شي که نه دی بیا ټول بارودي دی بیا ټول چې دی نو هغه زهر دی د ده د خولې نه به هم خلق تنګي د ده د سترګو نه به هم تنګي د ده د لاس نه به هم تنګي د ده د خپو نه به چې دی نو هم تنګي د ده د دماغو او د سوچ نه به هم چې دی نو خلق تنګي دی به داسې سکیمونه چې دی نو کوي داسې منصوبې هغه به چې دی نو جوړوي نو دی بیا ټول بارود شي بیا چې دی نو زار شي نو نبي علیه السلام چې کله دا وفرمایل نو خو د صحابو دورو فقال رجل یا رسول الله ان هذا اليوم لكثير في الناس وی الحمدلله داسې خلق خو نن سبا ډېر زیات دی جو جنت ته به ډېر خلق چې دی نو لاړ شي نبی علیه السلام وی وسيكون في قرون بعدي زمان وروسته به هم ګورې داسې خلقي دا یوازې تاسو پورې مخصوص نه ده چې ګنې تاسو زه لیدلی ما دا د صحابو دور دی زما دا تعلیمات به تر قیامته پورې وروستو پیړو کې به هم دقه شان خلقي نن سبا هم الحمدلله داسې خلق شته حلال رزق دی ورسره داسې خلق شته چې د سنت مطابق عمل چې دی نو کوي داسې خلق هغه شته چې چاته شر نه رسي چاته نقصان نه رسي او د قیامت په علامو کې یو علامه دا ده چې وی یکرم الرجل مخافة شره د یو سړي عزت په خالص د دې وجې نه کوي چې دی راته نقصان ونه رسوي نو نن سبا تاسو ګورئ که نه چې د چا نه هغه یریږي چې چېرته نقصان به راته ورسوي نو د هغه عزت کوي او چې د چا نه دا یره چې دی نو نی که نه که هغه یو ولی دی او که هغه یو بزرګ دی یو عالم دی اړو څوک یې پروا چې دی نو هغه نه ساتي دا د قیامت علامې دي نو دې وجې نه دا درې خبرې د حلال رزق د دې کوشش کوئ د حرامو د مشتبه د مشکوک د هغې نه چې دی نو ځان هغه ساتئ او د غم او خادي او ټوله خپله ټول گاوند او ټوله چې دی نو معاشره دا د نبي علیه السلام د طریقو مطابق ګوره د کلمې چې تاسو ته تبلیغ والا وایي چې د دې کلمې دوه جزه دي د اول جز د هغې مقصد هغه چې دی نو دا دی چې د الله نه د کېدلو او د مخلوق نه د نه کېدلو نو بیا موږ دا ولې چې دی نو دا خلقو پسې منډې وو او ولې چې دی نو د وایو که د سره پالټي وکړم ماله به دا کار وشي او که زه پالټي چې دی نو ونه کړم نه کېږي نو دا خو اول د کلمې د هغې هغه مقصد چې ته بیانوې ته پې عمل چې دی نو نه کوې تعالی که یو شی الله مقرر کړي نو هغه به تعالی الله تعالی راکوي نو اوس تعالی یو شی مقرر نه دی که ته سل ځله خانانو سره او یا ممبرانو سره هغه ته والا ډوډۍ وکړې ته چې دی نو راولې ته ورسره پالټي چې دی نو وکړې یو شی الله تعالی نه دی چې دی نو مقرر کړی هغه تا ته نه میلاویږي او دویم جز هغه چې دی نو دا دی چې زمونږ ژوند هغه د نبي علیه السلام د طریقو مطابق وی دویم جز د هغې معنا ده چې د ژوند به مونږ تېروو د نبي علیه السلام د طریقو د هغې مطابق
نو ګوره دا خو مونږ تقریرونو کې وویو که نه او دا خو مونږ په بیان کې چې دی نه ویو نو لږ غوندې ځان ته وګورو چې مونږ هم په دې باندې عمل کوو دا خبره دا دې باندې مونږ هم عمل کړی دی نو دې وجې نه د حلالو کوشش کوئ د حرامو نه د هغې نه ځان ساتئ که ټیکهداران دي که سرکاري نوکران دي د حرامو د هغې نه ځان هغه ساتئ او بیا غم خادي پړوس هر څه دا د شریعت مطابق بیا چا ته تکلیف هغه مه ورکوئ هېڅ قسم چې دی نو تکلیف هغه مه ورکوئ کله چې یو سړی هغه چاله تکلیف هغه چې دی نو نه ورکوي نو نبي علیه السلام وایي چې دا د په ځان باندې صدقه وکړله په ځان باندې خیرات نو دا بل سړي ته تکلیف نه رسول دا ځان سره ښېګړه ده که ته وایې چې زه به یو سړي ته تکلیف ورسومه سبا به زه چې دی نو بیا بچ به چې دی نو نه قیامت په ورځې باندې که تا یو سړي ته بې وجې تریو کتلي او هغه دې چې دی نو یرولی هغه ستا د دې تریو کتلو نه هغه چې دی نو یریدلی نو د دې به د نوم الله تپوس کوي چې دا سړی ته ولې یرول دی هغه ګزار کول هغه نور هغه ته جیل کول هغه خو په خپل ځای خو دا تریو چې دی ورته کتلي د دې به د نوم الله تعالی تپوس کوي چې دا سړی ته ولې یرول دی الله دې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین دې وخت سره دا ډېره زیاته سوکړه ده او دغه ګرمي هم ډېره ده د خلقو کارونه هم چې دی نو پاتې دي نو هر مانځه پسې هغې پسې دعا چې دی نو کوئ چې الله تعالی زمونږ د بد عمل هغې ته د الله تعالی نه ګوري او الله تعالی دې په موږ باندې خپل فضل وکړي د رحمت باران په قدر د حاجت باندې هغه د الله تعالی وورئ واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین